لکه چې عالمان دا اکثری دسي چې په یو پن پیږي په بل نه پیږي بل پیږي په بل نه پیږي چې دوه آیاتونه د یو سره په ظاهر معنی تضاد کاریږي انسان نه استل او بل انسان ته ډریپ لګول شریعت صاحب قرآن او حدیث سویل نو احکام متعارضه او احکام غیر منصوصه په دې کې به علما تقلید خبره اورید چې د مجتهدین خبره باوري چې د قرآن او د حدیث په مقابل کې ته د امام خبره باوري دا د قرآن او حدیث په مقابل کې نشو د قرآن او حدیث په رڼا کې شوله د چې کوم مساله متعارض ده یا غیر منصوص تشباغه باندې صریح نص موجود نه دی او بده کې یو امام یو رائے ده د بل امام بل رائے ده د بل امام بل رائے ده مختلف رائےګانی او سړی د ذکر کوي چې بس اندازې ته ګوري چې کوم خبره کې ګټه ده کله امام بخاری رحمه الله قول راخلی چې کوم ځکه دنیوي فائدہ ده دا خو د آیات شان نزول او داغه اولنی مخاطبین چې دا مشرکان د خطاب د جلاج ته پوښتنه وکړي اوس دې خبر تراغو چې د قران مضامین عام مضامین ترسو پورې مضبوط دلیل نه چې دا حکم مخصوص دی او عام نه دی نو مدغه ذکر کې به حکم عام ګرځول کېږي خاص بنای اصل په قرآنی آیاتونو کې دا عموم دی خصوص نه دی قرآنی احکام دا عام او بده وجه شاول الله حجت البالغه کې لیکل دي چې اصل په آیاتونو کې عموم دی خصوص نه دی لہذا شان نزول چې تاسو بیانوي نو دې کې خلکو ذهن دې ته ځګني د دې خاص واقع سره تعلق نو مسله عامه په دې کې خود څه خاص دلیل نه راغلی چې د خاص واقع سره تعلق د عام مضمون نه دی او موږ په دې عقیده باندې چې د عام مضمون دی نو دې خبره ته راځو چې وس د دې نه دا مسله معلومه شي چې کم کس په مسله باندې نه پويږي دا بزی او د دې عالم نه به تاسو کې چې د اعتمادي او دغه کس په دې مسله باندې پويږي دغه نه به تاسو دا تاسو کول چې کم دین او اکثر علماء لیکل چې دا فرض عین دي څنګه فرض عین دي ته کم کار چې فرض دي نو هغه کار علم حاصلول د هم فرض دي لکه موږ فرض دي د موږ علم حاصلول فرض دي روزي نیول فرض دي نو د علم هم فرض دي او دا شان زکات فرض دی علم هم فرض دی څنګه زکات ورکو سمرا ورکو پس څه کې زکات کیږي دا علم هم فرض دی دا شان حج را واخله نو دې نه دا مسله معلومه شوه کوم مسله باندې نه پوهیدلې او د قران او د حدیث او د دومره اصول علم ته نه لارو لاړ شي د عالم نه تاسو کې څاور باندې مکمل اعتمادي مسله معلومه کړه جایز دی او جایز چې واجب دی په دې کې صحابه کرام او تابعین او تابعین نوار د زمانه پورې د هیڅ څه اختلاف کې نشته چې د عالم نه تاسو کوله باغ اعتماد کول دي غني ګناه شي لیکن نه پیتنو پر سره کېدو سره سم د ځګن کې هم بحثونه پیدا شو او ځنې خلک وایي چې نه بس دو اصول دی قران دی حدیث رسول دی دا به من د هیڅ چاره هم تاسو نه کوي او که تاسو چا نه کوي چې په مسله باندې اعتماد کوي چې په خبره باندې اعتماد کوي نو دا په تقلید کې راځي تقلید وای دای ته وی لګیږي چې بغیر به دلیل خبري اوریدل دي ته وی تقلید دا الزام تراشی ده او دا انتهایی زیاتې ده اوله خبره دا ده چې قرآن صریح آیات ده چې کوم خبره معنی نه پوهیږي نو د حلیل مونږ ته پوښتنه او دلته کې عموم دي خصوص شته نه که څوک چې خصوص پکې ده نو هغه دی وخت چې خصوص په کوم ځای کې موجود دي نو عالم ته پوښت کول دا ثابت شو دویمه خبره دا ده چې یاره قرآن او حدیث په دا په ګوري تاسو باندې چې خبره به اعتماد نه کې شرک راځي او صرف دو اصول قرآن او حدیث دي او کشانه تاسو ته وکړو بغیر اعتماد او شرک راغی نو بیا به دې صورت کې بدین باندې عمل کول بیخي ممکن نه دي ځکه ممکن نه دي چې د څه څوک کولای شي هر سړی د دومره لوی عالم شي چې دا په تمام دین باندې تفصیلا پوهیږي د څه څوک نشي کولای هیڅ څوک لکه چې عالمان د اکثری دسي چې په یو پن پیږي په بل نه پیږي بل پیږي په بل نه پیږي بیا خپل یو بل سره رابطه کوي دی بل تعاون حاصلوي نو اوس پرز کا سړی د میراث مسله معلومه او دا چانه تاسو نه کې چې په شرک راځي او دا قران مطالعه کوي دا کتابونه مطالعه کوي د میراث مسله معلومه هغه دومره ګران علم د جواب پیدا دي معلومه نه کړي په اسانه باندې ډېر به وکړي دویم دا بسو کې چې دومره کتابونه پیدا کوي هر سړی په کتابونه پیدا کوي د علم په تفصیلا حاصلوي تاسو کولای نشي نو دا ممکن نشي او کم کار چې ممکن نه نه باغې باندې انسان مکلف هم نه دوه خبرې شي درېمه خبره دا ده چې څنګه ته چې قرآن او حدیث به ډایرک ګور په دې باندې به عمل کې نو دې کې یو نقصان بل هم شته او دا به هر چا باندې فرض وکړي او دا تاسو چې کوم دې حرام وکړي نقصان یې ده چې فرض کته دا معلومه چې بیا تاسو کې څه فرایض او چا نه تاسو نه کې ته به څه کار وکړي دا قرآن به ډیر سپاری وګوري به دې کې معلوم کې چې شته کنه او که باغې کې راغې خو خبره د کتاب معلوم کو
او ته به دا مسله معلومه ولې چې دا فرض دی دا سنت دی دا مستحبات دي دا اصول هم ته معلوم کړل خو وش واسانه شو کله چې ونه شو بیا بخاری شریف راکولاو اب د اخیره پوری وګوري بیا مسلم شریف راکولاو د اخیره پوری وګوري ترمذی شریف راکولاو د اخیره پوری وګوري بیا جامع المصانید چې 50 جلد کې دا به ټول مطالعه کی ته به یو مسله معلومه چې په داسې کې سوپر ایست شته کنيشت او دا د چا د وسې خبره نه نو دینم پته ولګېدل چې دغه عقیده غلطه اهل علم نه تاسو کول دا پکار دي دا ضروری دي دا جایز دي بلکې بزنه صورتونو کې واجب دي دا د عوام خلکو تقلید شو او د هغوی د ځان په یو طریقه شو اوس راځو عالمان کم کسان چې علم کوي نو علم په حواله سره ځینې مسائل دا دي چې قرآن او حدیثو کې صراحتا موجود دي ښکاره په ښکاره موجود دي عالمان نه پیژني دا مسله دي ځکه نه معلومه او دا هغه سره به بل دلیل متعارض متضاد دلیل هم نشته چې بظاهر کې مستضاد دلیل هم نشته دي دا ځان حدیث ته مضمون واضح دي او بل حدیث دا هغه متضاد کې نه درغلي نو دا خو به ډایرکټ قرآن او حدیث خبر راوالي او عمل به وکړي دا خو ټیک شو لیکن یا دو سورتونه نور دي هغه دو سورتونه دي چې په ډیرو ځایونو کې به دي وشي چې دو آیاتونه به سره په ظاهر معنی تضاد کاریږي هغه تضاد لري کول سره به تسکه بیا عالم بسک که یو آیت باندې عمل کې بل پاتې کیږي یو حدیث باندې عمل کې بل پاتې کیږي مثال د تضاد معلوم شو نو او یو خبره داش ولا دویم صورت دا ده چې یو مسله قرآن او حدیثو کې صراحتا نشته ښکارا بکارا معنی نه دراغلي لکه مثال په تور باندې یو انسان نه استل او بل انسان ته ډریپ لګول شریعت صاحب قرآن او حدیث سویل نو قرآن او حدیث کې ذکر نشته صراحتا ذکر نشته دا څنګه یو انسان نه یو اندام لری کول لکه ګرداش ولا بل چاته لګول شریعت سوی جایز دي که ناجایز دي صراحتا د سباس پکې نشته د ډېر مسائل سړی به جاز کې ناسته بره او د مانځه ټیم شو اوس د مونږ کوي نو مونږ د پاره قبله د مخ کول دي پزمکه باندې تندې خودل دي جاز پزمکه دنه ستري بوده اخو د قبله نو چت روان دي اوس بس کېږي دا بل مسله ده دا څه په دې طریقه باندې ډېر زیات مسائل شته چې هغه د غیر منصوص مسائل وي نو هغه احکام متعارضه او احکام غیر منصوصه پدې کې به علما تقلید خبره اوري د چا د مجتهدین خبره باوري هغه خلک چې کوم د اجتهاد په تمام اصول باندې برابر دي دا غي په اجتهاد به ټول علما اتفاق دي دا غي خبره هغه نه نقل وکړي هغه نه خبر راوخلي مجتهدین تقریبا چې کوم ډیر مشهور دي نو امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام مالک امام احمد رحمهم الله امام اوزاعی پکې شامل دي ابو الليث د لوی مجتهدین دي امام ظفر اگر چې د مسلکونو رایج نه دي شتانه او ردی شاګردان دومره قوي مضبوط نه دي پاتې شوی چې باغی باندې کتابونه لیکلي وي او دعوت چلولې وي خدا امامان موجود دا خلک شته دا ټول مجتهدین دي نو په دې مسایلو کې بساړه مجبورن اجتهاد تلاش نو بده چې دا الزام نه لګي چې یاره د قران او د حدیث په مقابل کې ته د امام خبره وورده دا د قران او حدیث په مقابل کې نشو د قران او حدیث په رڼا کې شولا په اهل ذکر باندې عمل وشي چې دا په دې مسله نه پوهیدلم او د مجتهدینو نه میته پوسټ کو به قران باندې می عمل دا د قران او حدیث خلاف خبره نشو بیا دغه ځای پورم تقریبا د دې وسانی پیتنی د وسانی زمانه نه وړاندې داسې مسلې نه راغلي په دې پیړۍ کې د خبرې سیوا شو او اعتراضونه پیدا شو نو د دې وخت پورې په مطلق تقلید کې سباس نه اوس راځو چې یاره په تقلیدونو کې په امامانو کې بهترین تقلید کم یو دی د کوم امام علمیت ډېر قوي دی په دې باندې تاسو چې کله مطالعه کوي خلافت او ملوکیت پنځم جلد په اردو ژبه کې ملاوي اگر چې دا هغه چې کومه حواله راغلي ټول د عربي کتابونو راغلي به عربي باندې خبر څه کويږي نه اردو باندې تقریبا هر څه کويږي نو مداغه کې تاسو وګورئ چې د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم اجتهاد نه د اجتهاد خصوصیت دا ده چې د تقریبا صلیح ته مجتهدینو یو کمیټي جوړه کړې و کومه مسله به د سره له چې هغه متعارض و غیر منصوص و د مجتهدینو کمیټي ته وړاندې کړل چې په دې باندې بحث وکړي او په دې باندې بحث شروع شو هر مجتهد خپل رائے ویله اول به دې باندې بحث وشي په دې باندې چې قرآن او حدیثونو دلیل یې نو پیش کړي که دلیل په پیش شو خبره به دغه ځای حل کېده که نه پیش کېده نو بیا باقي باندې بحث روان شو علمي بحث پرې روان شو او بیا د خلافت او ملوکیت لیکلي دي چې په دې کې به کله کله داسې وشوه یو مسله باندې به مجتهدینو بحث شروع کړو دا بحث به دومره اوږد شو چې پوره یوه میاشت په دې باندې به بحث وشو هغې نه بعد مسله حل شو
او بیا دې حواله مرکړه د یو عالم حواله سره لیکلي دي چې یو میاشت مباحث نوروز ته ما دا یو امام ابو حنیفه رحمه الله دارالحدیث نه د الله اکبر आवाज واورید ګڼ आवाजونه رااله زور لما په تاسو کې سم سره د ول چې بس پوره یو میاشت بعد مسله حل شو نو اوس دغه کوم مسالې چې امام ابو حنیفه رحمه الله لیکلي دي نو دا اجتهاد سره سم اجماع هم شول ځکه د مجتهدینو اتفاق پر راغی او صریح مجتهدین په دې باندې متفق شو زنه روایتو کې 38 دي ځنه کې 40 کم نه کم 38 زنه زد 40 نو دغه مسائل هم اجتهادي شو هم د اجماعي شو اجماع وسره شامل شو اجماع د شریعت دریم نمبر دلیل دی اول قران دی بیا سنت دی بیا اجماع د او اخره کې قیاس څلورمه درجه ده او باقی علماء مجتهدین چې کوم دین هغه هم د خدمت دین لپاره کړی دي او ټول قدر او د احترام قابل دي لیکن دومره اهمیت او دومره خصوصیت دا غي نشته دي چې د مسائل اجتهادي مسائل لپاره د مجتهدینو کمیټي وډا کې هغه باندې په بحث وشي او بیا مشترکه مسله چې کوم د باقي باندې اتفاق راشي دا مسله ټیک نو په دې طریقه باندې بهترین د تقلید په هغه مسائلو کې چې کوم متعارض دي غیر منصوص دي دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شو دا دې څنګه په د اولویت خبره شوله اوس راځو دې خبره د چیرې کوم مساله متعارض ده یا غیر منصوص تشباغه باندې صریح نص موجود نه دی او بده کې یو امام یو راي ده د بل امام بل راي ده د بل امام بل راي ده مختلف رايګانی او سړی دې ذکر کوي چې بس اندازې ته ګوري چې بکه خبره کې ګټه ده کله امام ابو حنیفه رحمه الله قول راخلی چې کوم ځکه دنیوي فائدہ ده او کله امام شافعي قول الله چې کوم ځکه ته اساني معلومي کله امام مالک قول راخلی دا کار څنګه دی دا جایز دی که ناجایز دی یو خبره ده دویمه خبره ده چې په کوم ځکه کې چې یو تعلیمات رایج دي د امام ابو حنیفه تعلیمات رایج دي د امام مالک دي د شافعي دي او بل مسلک والا کس راضي بدغه تعلیمات باندې رد کوي او دغه ځکه خپل نشریات کوي خپل دعوت چلی دا څنګه دي اولنې مسله چې کوم ده چې سړی په اسانۍ پسې ګرځي د سر باندې په قران ذکر کړی چې دا په دین باندې عمل نه دی دا د خپل نفس او د خواهش غلامی ده چې بس کوم شی ته آسان کاری نو چې دا ټیک نو خواګه بیا غضب ته غاصن چې دغه د مګوره خاصانه ته ګوره دا د خپل نفس او د خواهش غلامی ده دا په دین او شریعت باندې عمل نه دی او دا د هیڅ چاره یې هم نه د دې وشي نو لہذا بدی کې به اسانه پسې باندې ګرځي دویمه خبره دا چې کوم ځکه یو تعلیمات رایج دي او بل کس راضي باغی باندې اعتراض کوي چې یار دا تعلیمات نه زما سره بل مسلک موجود دي نور مسائل موجود دي ما سره کتابونه شته دي او دغه مسلمانانو اجماعي چې کوم عقیده ده او کوم عمل دغه خلاف تحریک راپورته کی دا څنګه دی د دې رد چې کوم دی د مسلم شریف په روایت کې موجود مسلم شریف په روایت کې د عرفاجه رضی الله عنه حدیث مبارک دی هغه په سند سره نقل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د یو ځای مسلمانان په یو شرعي مسله متفق شو بلکې سره هغه هم مسله راوړل شرعي مسله راوړل خدا دویمه مسله د اولنۍ مسلې خلاف و او د دې مسلې د نشریاتو سره په دغه خلکو کې انتشار او د بغاوت او د فقاوریت هغه پیزا جوړېدل نو کدا کس نه اسرا کې د نو پختلو قتل کوي د اوسکه د امت اتفاق انتهایی ضروري دي نو په دې صورتونو کې د خلکو ته تبلیغات بده زګینو کې دا شرعاً ناجایز دي حرام دي اس کلم په دین باندې عمل نه دی اس کله هم د دین او د شریعت خدمت نه دی د یو ناجایز کار لہذا کمبل والا کباب بوټانو والا دي لکه گزاره وکړي دا د ځکه نه پورې د تحقیق او د ځکه کې یو هغه خلک چې کم په دې باندې اعتراض نه کوي په دې آیات باندې اعتراض کوي چې تاسو د مسله د ځکه نشي ثابتولې تاسو نشي ویل چې د ځکه د مجتهدینو علمیت ثابت شو یا د مجتهدینو اقوال چې کوم دي هغه واجب الاتباع وګرځیدل وي دغه تحقیق وي موږ نه منو څنګه نه منو د دې اولنې اعتراض ده چې د ځکه کې الله تعالی وایي چې فاسالو اهل الذکر د اهل علم نه تاسو نو دی وایي چې اهل الذکر نه مراد چې کوم دي نو قران او سنت چانه تاسو کې د قران او سنت والا عالم نه تاسو کې چې قران او سنت پرانا کې جواب درکې چې قران آیت ته پیش کی او د سنت دلیل ته پیش کی نو دې نه پته ولګي چې د اجتهاد باس پکې رانه خوده د خپل رائے ذکر کوي اوس به د لپاره نقل پکار دی په کتابونو کې نقل پکار دی نقل ولې نشته او مخکې موږ ویل چې اهل ذکر کې اهل ذکر امانه د علم سره اخیستل او دینه مراد بیا په دې ځکه کې چې کوم دی د يهوديانو عالمان تخر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول ته قرآن او سنت په کوم ځکه کې اخلي اگر چې قرآن او حدیث چې کوم دی هغه د لاندې راځي داخل پکې لیکن په دې معنی نص نشته صریح نص خو نشته چې یاره همدادي مراد دي نور ته نه دي مراد
اجتهادي مسائل ته نه مراد او نصوص متعارضه ته نه مراد بلکې دا خو یو عام مضمون د ټول ته مراد کیدی شي ټول پکې داخل. دویم اعتراض دا دی چې د اهل ذکر رجته تاسو کې نو تاسو کول په دوه طریقو باندې دي. یو دا چې مسله معلومه کې د مسله څنګه ده، دغه مسله دلیل معلوم کې چې دلیل څه دی. نو دغه مخالفین وایي چې دلته کې الله تعالی او د اهل علم نه تاسو وکي نو په تاسو کې دوه خبرې شامل شي چې مسله هم ته معلومه کې او دلیل هم ته معلوم کې. چې دلیل ته معلوم کوي تقلید په خپل باندې ختم شي، تقلید به ګران نه دی. دې ځکه کې داغه جواب ده چې ګوره مشرکان د جوړ ویل چې لاړ چې د اهل علم نه تاسو وکي چې مخکینی پیغمبران چې کوم نو هغه انسانانو کې انسانان نو په دې کې خدای پاس په کوم ځای کې راغی چې تاسو لاړ شئ دغه تاسو دي هم وکي به دلیل چې هم معلوم کې بس خبره پکې نشته. بلکې د اعتماد خبر د بچا باندې اعتماد دغه نه تاسو وکي دلیل باس پاکستان ستړي بده. دویمه خبره ده ک دلیل وسر راواخل چې ځا مثلا معلومه کې او دلیل معلوم دوه خبرې معلوم نو بیا د دلیل قوت او کمزوري دا به کوم ځای نه معلومه. عالم نه خو تاسو وخت ته ویل چې دا مسله ده او دای دلیل له او د دلیل قوي واله او کمزورواله به کوم ځای نه معلومه. هغه د پاره به یو عالم باندې بیا اعتماد کوي چې را کم دلیل قوي دی کم کمزوري دی. مختلف دلایل یو بل سره متعارض دي مخالف دي. اوس په دې باندې تحقیق کوي چې کم دلیل قوي دی ته هیڅ کلم پته نه لګي. لکه مثال په تور باندې سړی را پاس او ته دی ویل چې را ته ټول مردي خانه کعبه ته منځ کې او لګیای. حالانکه نبی علیہ السلام چې د 14 میاشتې منځ بیت المقدس ته کړی د ته یو ورځمونه په شابه او 14 میاشتې منځ بیت المقدس ته وکړ. الکه دا په حدیثو کې نه په حدیثو کې شته دی او حدیث راوړی پیش. اوس حدیث خو تاول دی حدیث خو دې په دې کې حدیث کې مخالفت نشته دی. لیکن اوس مساری خبره ده چې آیا زه وکم کوم مزه ونه کما نو خبره بیا مجبور پاتې شو. او دغه حدیث چې کوم دی دا منسوخ دی که منسوخ نه دی، منسوخ دی که ناسخ دی، تاسو سره علم نشته، اهل علم سره علم دی. نو ته مجبورن بیا ځي جانب ته پوس کې نو بدلایل سره هم بدلایل کې دنه هم ته چې کله به عالم باندې اعتماد نه لري دا مسله ته نشي حل کولی. بیا به او اهل ذکر ته به دغه خبره باندې بیا عمل کوي. نو دا دویمه خبره شو. دویمه اعتراض چې دوی کوي. درېمه اعتراض دا کوي چې یاره اهل ذکر کې هو ټول امامان داخل شو، ټول مجتهدین داخل شو، تاسو ته وکي ا مسله دې معلومه کوي. نو وای تاسو به دې څه کوي چې یاره امام ابو حنیفه رحم الله خبره مانی د نور وسن نه رااله و دې څنګه ورکه چې خبر یو نه راواله بل د بل نه راواله بل د بل نه راواله یو اچار ته جوړ کړي. ناګه جواب مړاندې موږ کو اچار ته نه جوړيږي. اچار ته چې جوړه نو بیا څه کېږي د نفس او د خواهش غلامي پکې راځي. موږ د نفس او د خواهش د غلامۍ نه لري تخته یو مسله ده. او دا زمونږ یوازې زمونږ عمل نه دی. امام طحاوی دغه څه کړی دا، امام اوزاعی دغه څه کړی دا، دا شان د لوی علماء چې کوم دي ابو الليث او امام ترمذی لوی محدث دي ټول دغه د مقلدین پاتې شوی دي په مسایل کې. او دغه کار نه کاوه چې مسله د یو نه راواله د بل د بل نه راواله د بل د بل نه راواله دغه د خواهش غلامي دغه شیخ وام نه کوي. دویمه خبره ده چې دوی وایي چې تاسو بیا دغه چې امامانو په تعلیماتو چې کوم خلک عمل کوي نو د خپل منځونو کې به څومره اختلاف کوي چې یو بل پسې منځ راکړي او بغاوت لري. نو دا په اهل ذکر باندې عمل نشو ځکه چې اهل ذکر ټول دي ټول تعلیمات صحیح دي او تاسو بغاوت لري یو بل منځ کې. دا جواب دا چې دا زمون په اصول کې دا بغاوتونه نشته. سوچ بغاوتونه کې دا خپل جرم دي، خپل زیاتې دي، خپل ناروا دي. من اهل ذکر والا مجتهدین ټول به حق غنو په تعلیمات چې کوم څوک تعلیمات او عمل کې موږ اهل سنت والجماعت داخل غنو او داګینه باغیان نه غنو په ټول بس منځ کې ټول مسلمانان دي ټیک ټاک جنتی خلک دي نیکان خلک دي. دا زمونږ عقیده نه ده، دا مجتهدین عقیده نه سينه تاریخ ذکر مطالعه کې تاریخ هم ثابت دی چې ټول مجتهدین خپل منځونو کې انتهایی محبت دی یو بل سره او ډېر زړه دی یو بل سره لګیدو. دې مثال د څه وایي چې یو مسلمان دی او چې قرآن او حدیث منه او دې په حساب ګناونه کوي، بد اخلاقیانه کوي، آرام خوري کوي. نو څوک دې په اسلام اعتراض نه کوي چې اسلام باندې عمل کوي، آرام خوري دې کم څه نه کوي. ځکه اسلام خو غلط نه دی، رسړی غلط دی. او څوک چې په دې مسلکونو کې دنه دی غلط کار کوي، رسړی غلط دی، مسلکونه غلط نه دي، مسلکونه ټول صحیح. البته مونږ چاته د اجازه نه ورکو چې دا یو کس لاړ شي د بل مسلک خلاف نشریات وکي، بغاوت وکي، پر قواعد خور کی او دا مونږ یو حدیث ثابتو او دا یو سنت عمل لري.